د تحصیل مندڼ په ناوګي کلي کې په پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټیرین کې د شمولیتونو سلسله روانه ده. نن په ناوګي کوثر آباد کې څلور خاندانونو بغجمیل، عارف ګل، شمشاد او د نوزمین شادي خاندانونه د غفور احمد په کوششونو د پی ټی آی نه مستفی شو. د پرویز خټک په پارټۍ کې په سابقه ایم ان اے شیر اکبر خان د اعتماد اظهار وکړو. په شمولیتي تقریب کې د سابقه ایم ان اے شیر اکبر خان فرزند شهزاد اکبر خان، غفور احمد او د شیر افسر نه علاوه نوې شامل شوي کسانو ګډون کړی و. راغلي مشرانو نوې شامل شوي کسانو لا په کورونو د پارټۍ جنډې ولګولې او ورته د پرویز خټک په پارټۍ پی ټی آی پارلیمنټیرین کې خرکلې وې. مختصر تقریب ته شهزاد اکبر خان او غفور احمد خطابونه وکړل. شهزاد اکبر خان وویل چې د پی ټی آی په تیر دور کې کومو کسانو کرپشن کړی او د قوم وسایل یې لوټلي هغه به ټول په ډاګه کوم. شهزاد اکبر خان وویل چې کوم خلک په موږ پسې خبرې کوي اول خپل ګریوان کې وګوري چې څومره بورونه، پیپونه، د زکات پیسې او سرکاري تیل یې پټ کړي. په دې موقع غفور احمد وویل چې انشاءالله سبا به ډېر دروند شمولیت کوو. موږ د پی ټی آی نه مستفی شو او د پرویز خټک صاحب په پارټۍ کې پی ټی آی پارلیمنټیرین په پارټۍ کې شمولیت کوو. شیر اکبر خان سره دغه زوی شهزاد خان سره تمو دلته یو کس لګي او هغه خبرې کړې دي چې یاره ایم ان اے صاحب داسې لاړو. د ایم ان اے صاحب د هغه نه زه دا تپوس کوم چې د ایم ان اے صاحب سره څه عهده وه. تنظیم ټول ستاسو سره و، ایم پی ایګان ټول ستاسو سره و، ټاون ناظمان ټول ستاسو سره و. ټیک شوه. ټول ټرانسفر پوسټینګ تاسو کړي دي، 400 کلاس 4 لګبګ نوکرۍ تاسو کړي دي، هر یو شی تاسو کړی دی، مزې تاسو اخیستې دي، چرچې تاسو کړي دي. نن تاسو پټ شوي نو تاسو د ایم ان اے صاحب نه تپوس کوئ چې ته څه شوې. نو زه دا تپوس کوم چې بهراده تپوس وکړه څه شو، هغه ایم پی اے دی، ته چې به ورسره ناست وې، څه شو هغه منسټر دی، څه شو هغه نور خلک دی، هغه قیادت دی، او ته به ولې نه کارېږې چې ستا نه کم پیپونه ریکور شو یا ستا چې رور کم 85 بورونه کړي دي په کورونو کې دننه په هغې کې ریکوري کېږي، په زکات کې ستا نه ریکوري کېږي، ته به نورې چغې ووایې. په نوکرو کې تا په بی ایچ یو کې تا کسان نوکران کړي دي او بی ایچ یو بنده ده، د یو کال له 2 کالونو نه پیسې الي. د دې حساب کتاب به ته غریبو خلکو له ورکوې. په هسپتال کې خلک نوکران شوي دي، هغه اوس نوکري پرېږدي، مالدار خلک هم کړي دي په کلاس 4 باندې. د پی ټي آی ورکر به دا تپوس کوي ستاسو نه چې دغه مزې مو هم واخیستې، اوس پټ شوي یم یې راوځئ په کوم ځای کې چې کرپشن در باندې نشته، خان صاحب جیل ته تللی شي، تاسو نشئ تللی. دا هغه خبرې دي د کرپشن په حواله چې ستاسو کومې خبرې دي چې کوم بلټ پروف ګاډي دي په غرونو کې هم پټي او ورکړي دي د سرکار په پیسو باندې، په بارمل کې هم دوکانونه اخیستي دي، هر یو شی هم کړی دی. د هغې خو به ته جواب ورکوې. نو زه ستا نه دا تپوس کوم ته د هغې جواب ورکړه. ته د خپل د چا سره چې وې په کوم تاسو خو به دا وي چې ایم ان اے صاحب په پارټۍ کې نه دی، تاسو خو ځان له په خپل ګروپ کې وایي. نو د هغې کسانو تپوس وکړه چې څه شو نن. نو دا خوله نوره مه ښکاره کوه، کنې د روپۍ شی دی راته معلوم دی چې د پیپل پارټۍ په وخت کې داسې چل کړي دي، کو په هر څه دي کړي دي، د ثبوت سره خبرې موجود دي، کو هم در پسې راښکاره کړې. نو په بونیر کې به ته په کومه سترګو باندې ګرځې. نو ځان له په خپل اوقاتو کې په نوکرو درته ووایو هر یو شی، او ته دا یې نو انټي کرپشن ته مخامخ شئ که نه چې تاسو څه کړي دي. زه بغجمیل باچا دی او نورلی او بهار دی د دې ډیره شکریا ادا کوم چې دی د پی ټی آی نه مستفی شو او پی ټی آی پارلیمنټیرین یعنی کې د پرویز خټک صاحب او د ایم ان اے شیر اکبر خان په پارټۍ کې د هغه په قافله کې دی شامل شو. موږ ډېر خوشحاله شو او زه ډېره خبرې ځکه نه کوم چې دا خلک ماته وي چې غفوره ته ولې لړی ته ولې لړی او چې سهار راوځم روډ کې دغه یو وایم ده. زه دې خلکو ته صرف دا وایم چې دا زه په پارلیمنټري پارټۍ کې ځکه شامل شوم چې اپله د پارټۍ وجود په ختمېدو په هغې کینسر ولګېدو او دې خوا د پارټۍ وجود الریډي جوړ شو. نو زه دې خلکو ته دا وایم چې زه د خپل قوم خدمت کول غواړم، د دې مندڼ خدمت کول غواړم. نو ځکه زه د پرویز خټک صاحب په پارټۍ کې شامل شوم او زه وایم چې زه د خپل عوامو خدمت وکړم، د دې مندڼ خدمت وکړم. زمونږ هسپتال ته وګوره، هسپتال تاسو ته زه بار بار دا ځکه کوم چې دا زه پرویز خټک صاحب ته وایم چې هغې واوري چې هغه چې دا شمولیت کېږي چې دا دې څه وي. زمونږ هسپتال د 40-50 سال نه په دې خوا وران کانډر پروت دی، په یو کمره کې ډاکټر نشي، په بل کې پټۍ کېږي. ما وی په ګیټ کې بوته زه کېنم هغې اسمبلي ډګر ریپرلی کې جو موږ به ورته وایو چې لکه جو ډګر ته وړه
زما مطلب دا دی چې زه ورونو د مندڼ ورونو زه د دې هسپتال لپاره او د دې خپل ګراوند لپاره ځکه چې دا هلکان ماته بار بار دا پکې وایه د دې لپاره ډېر کوشش کوم زه اجتماعي کار کوم زه شیر اکبر خان نه او د پرویز خټک صاحب ته زه دا وایم چې انشاءالله اقتدار ستاسو راغی نو په مندڼ کې به موږ له صرف هسپتالو او دا ګراوند کوی زه د دې باچا د ډېره زیاته شکریا ادا کوم انشاءالله چې دوی په دې خپله خبره باندې هېڅ چېرې پیمانه نه شي د دوی به کټي او زمونږ به ځمکه وي نیکسټ زه دا عوامو ته وایم انشاءالله چې شهزاد خان ناست دی انشاءالله د ده په سر به زمونږ الله چې دی به زمونږ نه چېرې نه خرابېږي او زه سبا که هیري به زه تاسو ته انشاءالله بل شمولیت چې کوم دی نیکسټ شمولیت یو دروند کور را روان دی د 2.5-300 خاندان کسانو سره تقریبا را روان دی خو تاسو ته مونږ وایو نه انشاءالله سبا شمولیت ټیم چې کوم دی هغه به بیا تاسو په نیوز باندې وګورئ